الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا أولي الألباب. فمخکې رکوع کې الله پاک بیان د حج کړو او په دې رکوع کې الله پاک بیان د میقات الحج کوي. الحج اشهر معلومات، الحج مبتدا ده، اشهر ورته خبر ده او حمل د خبر دلته په مبتدا باندې نه صحیح کیږي ځکه حج د میاشتو نه دی عبارت، نو دلته به حذف د مضاف کوي. الحج ذو اشهر او یا الحج حج اشهر معلومات، حج ده هغه حج د معلومو میاشتو ده چې شوال ده، ذوالقعده ده، لس ورځې د ذوالحجې دي او د امام مالک رحمه الله په مذهب شوال ذوالقعده او ټوله ذوالحجه او د امام شافعي رحمه الله په مذهب شوال ذوالقعده او 9 ورځې د ذوالحجې. خو د امام صاحب په مذهب دوه میاشتې او 10 ورځې. نو الحج اشهر معلومات او زمونږ په مذهب کې یو سړي د شوال نه مخکې احرام وتړلو نو حج صحیح دی او مکروه دی او نور ائمه جایز نه وي. نو الحج اشهر معلومات، حج دی، حج د معلومو میاشتو دی. په دې آیات کې الله پاک د حج او د عمرې په مابین کې تفرقه ذکر کوي. د عمرې دپاره وخت نه دی مقرر او د حج دپاره وخت مقرر دی، د شوال ذوالقعدې او 10 ورځې د ذوالحجې دا ورته الله پاک مقرر کړي دي. فمن فرض فيهن الحج، چا چې فرض کړو، چا چې لازم کړو په دغه میاشتو کې په ځان باندې الحج حج، نو په دې میاشتو کې چې چا په ځان باندې حج لازم کړو لزوم چې راځي بالاحرام والتلبیه، په دوه شیانو باندې راځي د امام صاحب په مذهب، یو په احرام بل په تلبیه، چې احرام مو تړي او تلبیه مو وي او نور ائمه یوازې نیت کافی ګڼي، تلبیه ته ضرورت نه وي او امام صاحب پکې تلبیه هم ضروری ګڼي. نو فمن فرض فيهن الحج بالاحرام والتلبیه، چا چې لازم کړو په دې میاشتو کې په ځان باندې حج، احرام وتړلو او لبیک اللهم لبیک ویلي، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. الله پاک فرمایي چې دغه امور به په حج کې نه، شپږ شیان چې دي په احرام کې ناروا دي. په بعضې امورو کې نارینه او زنانه دواړه سره شریک دي او بعضې بیا د نارینهو پورې خاص دي. اول جماع او دواعي د جماع، الله پاک په فلا رفث کې ذکر کوي جماع او حرکات د جماع حرکات، نو جماع او دواعي د جماع. دویم د وچ ښکار چې په خپله کوي یا بل ښکاري ته راهنمایي کوي، ښایي ورته. او دریم چې د ویښته یا نوکونه کټ کول او پرې کول. او څلورم چې د خوشبویي استعمالول، دا د نر او ښځې دواړو دپاره برابر دي او د نارینهو دپاره یو دوه نورم پکې زیات دي، یو ګنډلې جامې اغوستل او بل سر او مخ پټول. د امام مالک او د امام ابو حنیفه رحمه الله په مذهب د ښځې دپاره هم د مخ پټول ناروا دي. فلا رفث، نو په دې کې به جماع نه ولا فسوق، دا جماع هم پر رفث کې داخله ده ځکه د رفث معنا د جماع او دواعي د جماع، او په فسوق کې هم داخله ده. دو ځلې الله پاک نفي د جماع کوي. په دې کې الله پاک دې خبرې ته اشاره کوي چې د دې نه ځان ساتل ډېر ضروري دي ځکه چې د عرفات نه مخکې چې چا جماع وکړه نو حج ماتېږي او قضا ورباندې واجبېږي او کفاره ور باندې راځي. نو فلا رفث ولا فسوق، الله پاک صيغه د نفي ذکر کړي، معنی د نهي ده، یعنی اخبار ذکر کړو، جمله خبري ذکر کړي د پاره د مبالغه فی النهي او د پاره د اشعار بانها حقیقه بان لا تكون. مناسبه ده چې دا کارونه دی ونشي او د نه کولو نو وروسته سمدستي جمله خبري ورپسې ذکر کیږي. فلا رفث ولا فسوق،
جما بنی ولا فسوق او فسوق بنی. فسوق السباب والتنابز بالالقاب، کنزلی کول او خراب لقبونه یو بل ته استعمالول. او بعض علما عام معاصی ترنه مرادی، عام گناهونه. ولا فسوق ولا جدالا، او په حج کې به جدالم نه، د خپل مرګرو سره د خادمانو سره. ولا جدال فی الحج، فی الحج مخکې د حج ذکر شوی و، الله پاک بیا ذکر کوي فی الحج، وزه د ظاهر کې په ځای د مضمر، علتیت د حکم ته اشاره کوي چې دا رفث او فسوق او جدال به ولی نه، ځکه چې ته حج کوي او په حج کې دا شیان مناسب نه دي، نو علتیت ته الله پاک اشاره کوي چې دا شیان به ځکه نه کوي چې ته حاجی حج ته روان یې. وما تفعلوا من خیر، وما تفعلوا دا جمله خبریه ده خو په تعویل د امر سره ده، عطف ده په فلا رفث باندې. نو د لا رفث معنا ده لا ترفثوا، او د ما تفعلوا معنا ده وافعلوا الخيرات، نیکی کوي. وما تفعلوا من خیر په لفظ کې خو خبریه ده خو په معنا کې دغسې انشایه ده لکه د لا رفث په شان. یعلمه الله، کوم نیکی چې تاسو کوئ الله پاک ته د هغې علم شته، دا کنایه د مجازات نه ده، د هغې پوره بدله به الله پاک تاسو ته درکوي. وتزودوا، د ځان سره توښه واخلئ چې کله حج ته ځئ. د حضرت عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما نه روایت ده چې کان اهل الیمن یحجون ولا یتزودون، د یمن خلق به چې و حج ته بتله او د ځان سره به خرچه نه اخیسته او بیا به ویل چې نحن المتوکلون، زمون په الله باندې توکل دی. نو بیا به چې کله حرم شریف ته ورسېده نو د خلکو نه به سوالونه کول. الله فرمایي چې کله حج ته ځئ نو د ځان سره خرچه واخلئ. فإن خیر الزاد التقوا، بهترینه خرچه چې ده هغه تقوا ده، د سوال نه ځان ساتل دي، د سوال نه چې د سوال نه بچ شي، د بهترینه خرچه ده. نو التقوا نه مراد التقوا من السؤال ده، او یا د تقوا نه مراد تقوا من الله ده. نو وتزودوا د ځان سره خرچه واخله، سوال مه کوه. عدم د سوال تقوا ده، عدم د سوال چې سوال نه کوي دا نه کول د سوال تقوا ده، او بهترینه خرچه هم دا تقوا ده. په دې تقوا کې سوال نه کول هم داخل دي. واتقون یا اولی الالباب، او زمانه ویریږئ ای خاوندانو د عقل. لیس علیکم جناح ان تبتغوا فضلا من ربکم. اوس یو سړی حج ته ځي او تجارت هم کوي، نو دا تجارت ورته د حج سره یو ځای جایز دی که نه جایز دی؟ نو الله پاک فرمایي چې دواړه کولی شي، نشته دی په تاسو باندې ګناه ان تبتغوا فضلا، د فضلا رزقا مراد دی چې تاسو ولټوئ رزق بالربح فی التجارة فی مواسم الحج، چې تاسو په تجارت کې ګټې وکئ په مواقعو په موسمونو د حج کې، نو هم حج کوه هم طواف کوه هم تجارت کوه، دواړه درته جایز دي. فضلا من ربکم فاذا افضتم من عرفات، افضتم په اصل کې افیضتم ده، نقلت حرکت الیاء الى الفاء، حرکت د یا فا ته نقل کړی شو. نو اوس یا خو متحرکه ده افیضتم، خو د حرکت ما قبل ته لاړو، نو یا په اصل کې متحرکه ده او ما قبل اوس مفتوح ده، نو یا په الف بدله شوه بیا حذف شوه، الف حذف شو نو افضتم تېنه جوړ شو. الله پاک فرمایي فاذا افضتم من عرفات، چې کله تاسو را واپس شوئ را کوز شوئ د عرفات نه، فاذکروا الله عند المشعر الحرام، نو الله پاک یاد کړئ عند المشعر الحرام، په نیز د مزدلفې باندې. کله چې د عرفات نه حاجیان را کوز شي د ماسپښین او د مازدیګر لمونځ په عرفات کې کوي او بیا د هغې نه را کوزېږي په مزدلفه کې د یو غر نوم دی المشعر الحرام، دلته دوی شپه تېروي او په دې ځای کې د ماښام او د ماخوستن لمونځ یو ځای کوي، او دا یو ځای د دواړو لمونځونو کول واجب دي. نو دا دواړه لمونځونه په دې ځای کې وکړئ. فاذکروا الله، د دې نه د ماښام او د ماخوستن لمونځ مراد دی، یعنی صلوا صلاة المغرب والعشاء، دا دواړه لمونځونه وکړئ یو ځای، جمع بین الصلاتین ده دلته عند المشعر الحرام د مزدلفې سره. واذکروه کما هداکم، اوس دلته د احنافو خیال ته به دا راځي چې جمع حقیقي بین الصلاتین خو ناجایزه ده، جمع حقیقي جمع التقدیم ده
او جمع التأخیر ده. جمع التقدیم چې د مازیګر مونځ ماسپښین کې وکړي او د ماخوستن مونځ ماښام کې وکړي، دا جمع التقدیم ده. او جمع التأخیر چې د ماسپښین مونځ مازیګر کې وکړي او د ماښام مونځ ماخوستن کې وکړي، دا جمع التقدیم او جمع التأخیر خو ناجایزه ده. د ضرورت په وخت کې جمع سوری جایزه ده. جمع سوری دا ده چې د ماسپښین مونځ خپل ټیم کې وکړي خو په اخر کې، او د مازیګر مونځ هم خپل ټیم کې وي خو په اول کې، نو دا جمع سوری ده. او دلته خو جمع حقیقي راغله د مزدلفې سره، نو د احنافو خیال ته به دا راځي چېرې دا به ناجایز دی، نو خوند به نه ورکوي. الله پاک فرمایي واذکروه کما هداکم، یعنی خیال ته دا مه راولئ چې د ماښام او د ماخوستن لمونځ خو خپل وخت کې ضروري دی، نو دلته څنګه بې وخته مونږ کوو. الله پاک فرمایي داسې الله یاد کوي کما هداکم، یعنی کما علمکم المناسک والعبادات، لکه څرنګه چې الله د عبادت طریقه درته ښودلې ده همداسې وکړه. نو په عرفات کې د عبادت طریقه دا ښودلې ده چې هلته ماسپښین او مازدیګر کې جمع بین الصلاتین ده، او مزدلفه کې د ماښام او د ماخوستن په مابین کې جمع بین الصلاتین ده، او په نورو کې بیا نشته. نو چې څنګه الله درته د عبادت طریقه ښودلې ده داسې ادا کړه. وان کنتم من قبله لمن الضالین، ان مخفف دی د مستقل نه، ضمیر شان پکې مقدر دی. وانه کنتم من قبله، بشک شان دا دی وای تاسې من قبله یعنی من قبل الهدى، مخکې د دینه چې الله درته د عباداتو طریقې وښیي، نو د دینه مخکې تاسو وی لمن الضالین، د بېلارو نه. ثم افیدوا من حیث افاض الناس، بیا تاسو راکوز شئ من حیث افاض الناس، د هغه ځای نه الناسو چې خلق راکوزیږي. الناسو کې الف لام استغراقي دی، الناس قدیما و حدیثا، د آدم علیه السلام د زمانې نه د پیغمبر علیه السلام تر زمانې پورې خلق به د عرفات په غونډۍ به وقوف او قیام کولو، او قریشو به د نورو عربانو نه ځان ممتاز حسابولو، د حرم د حدود ور به نه وتل، دوی به په جمع بجمعین وقوف به بجمعین کولو، او په عرفات به نه کولو. نور عربان به په عرفات ترې د نور حاجیان وقوف بالعرفات کې د عرفات په غونډۍ باندې درېږي، او قریش به د عرفات په غونډۍ نه درېده، وایي مونږ د حرم اوسېدونکي یو، د حرم د حدودو نه نه وځو، نو دوی به د عرفات نه دننه جمع بجمعین همدغه مزدلفه کې دوی درېده. نو الله پاک فرمایي چې تاسو راکوز شئ د هغې غونډۍ نه چې عام خلک ترې نه راکوزېږي، یعنی ټول خلک وقوف بالعرفات کوئ. واستغفر الله، او د الله نه بخنه وغواړئ. ان الله غفور رحیم، بشک الله پاک بخون کې د لمن تاب او رحیم علی المؤمنین. فاذا قضیتم مناسککم، چې کله تاسو ادا کړه، قضیتم یعنی ادیتم، ادام کړه، مناسککم یعنی افعال الحج، د حج افعالم ادا کړه، عرفات نه فارغه شوي، مزدلفې نه فارغه شوي، طواف او د نورو نسکو نه فارغه شوي، نو بیا په مینا کې را جمع شئ. نو فاذا قضیتم مناسککم یعنی ادیتم افعال الحج فاذکروا الله، نو بیا الله یاد کئ په مینا کې. که ذکرکم آباءکم، لکه یادول ستاسو پلارانو خپلو لره، یعنی کما کنتم تذکرونهم عند فراغکم عن الحج بالمفاخر، دوی به چې د حج نه فارغه شو نو په مینا کې به را جمع شو، او د خپلو پلارانو مفاخر به ذکر کول. نو الله پاک فرمایي د خپلو آباو د مفاخرو په ځای باندې هلته الله یاد کوي. او اشد ذکرا، یا الله پاک د خپلو پلارانو نه زیات یاد کوي. او اشد ذکرا فمن الناس من یقول، بشک بعضې د انسانانو نه من یقول داسې خلک دي چې هغه وایي په دې موقف کې ربنا آتنا فی الدنیا، یا الله پاکه مونږ ته راکړي څه شی راته راکړي، مفعول به ورته مقدر دی، مرغوباتنا، کوم شی چې مونږ غواړو مرغوباتنا، نو هغه مونږ ته راکړي په دنیا کې. وما له فی الآخرة من خلاق، او نه به د دوی دپاره په آخرت کې بیا څه حصه او برخه. ومنهم، او بعضې د دوی نه داسې دي چې هغوی وایي ربنا آتنا فی الدنیا حسنة، یا الله پاک راکړي مونږ ته په دنیا کې حسنه، وفي الآخرة حسنة، او په آخرت کې هم راته حسنه راکړي. دو حسنې الله ذکر کړي. د اول حسنې څه معنا ده؟
نو مفسرین پکې مختلفې معناګانې ذکر کوي. اول د مفسرینو معناګانې درته را نقل کوم او اخر کې راجحه معنا درته ذکر کوم. اوله معنا ده العافیة والکفاف، عافیت د دنیوي او د اخروی مصیبتونو نه نجات. نو العافیة والکفاف یو معنا ده یا الله پاک راکړي موږ ته په دنیا کې حسنتا یعنی العافیة والکفاف. دویمه معنا ده د حضرت علی رضی الله عنه معنا ده چې حسنتا مراد المرأة الصالحة نیک بیبی. دا د حضرت علی رضی الله عنه معنا ده. عبد الله بن عمر رضی الله عنه د دې معنا کوي المال الصالح والاولاد الابرار او ثناء الخلق. المال الصالح نیک مال را تراکی دا د سودی سے معنا ده. او الاولاد الابرار نیک اولادونه را تراکی. او ثناء الخلق یا دا چې خلق زما صفاتونه وکي نیک نامی را تراکی. دا د عبد الله بن عمر سے معنا ده. یا الصحه صحت را تراکی. یا النصرة علی الاعداء په دشمنانو باندې را ته کامیابی راکې. او یا صحبت الصالحین د صالحینو مرګرتیا را ته په نصیب کی. یا العلم والعباده حسن بصری سے به دا معنا کوي علم او د عبادت توفیق را ته راکې. راجح دا چې ربنا آتنا فی الدنیا حسنه دا نکره ده. نکره په سیاق د اثبات کې عموم نه فائدہ کوي، لیکن موږ داسې وایو چې دا نکره مطلقه ده نو کامل فرد کامل ترنه مراد ده. حسنه کامله په دنیا کې توفیق الخير ده، کامل نیکی. توفیق الخير دا به د ټول جزئیاتو تور متناول ده. دا مخکې چې کوم معناګانې ذکر شوې دا په طریقې د تمثيل دي، په طریقې د حصر نه دي. د دې ټول لپاره جامع معنا چې دا توفیق الخير ده. یا الله راکې ماته توفیق د خیر. وفي الآخرة حسنة او په آخرت کې را تراکې حسنه. حسنین مراد الرحمة والإحسان د دې دویمه حسنین. په آخرت کې ربانی رحمت وکي او احسان ربانی وکي. وقنا عذاب النار او یا الله پاک تمبو ساتي عذاب النار د عذاب دورنا. اولئک لهم نصیب مما کسبوا. اولئک په دې کې د فریق ثانی د ډلې وي. یوې ډلې صرف دنیا غوښته او دې دویمه ډلې دنیا او آخرت دواړه غوښته. نو دویمه ډلې ته اولئک اسم اشاره ده. اولئک دا دویمه ډله چې ده لهم نصیب مما کسبوا دا غوی لپاره برخه ده مما کسبوا د دوی د اعمالونو. نو دا په مقابله د اولنۍ ډلې کې اولنۍ ډلې ته الله ویلو ما له فی الاخرة من خلاق. په آخرت کې به د دوی برخه نه. د دې دویمه ډلې په باره کې الله فرمایي د دوی برخه شته په آخرت کې. دلته وزه د ظاهر په ځای د مضمر وشو. اولئک باندې الله تعبیر وکړو، علتیت ته اشاره کوي چې اولئک لهم نصیب د دوی لپاره په آخرت کې برخه ده د دوی د اعمالونه. ولې ورته برخه ده؟ اولئک کې ما تاسو ته ویلو چې په دې کې ذات مع صفات ته اشاره ای. دغه ذوات چې دغه صفات لري نو دا صفات علت د لپاره د دې ورستنی حکم دی. والله سریع الحساب. بشک الله پاک چې سریع الحساب تیز حساب کوونکی دی. واذكر الله في ايام معدودات. ورته چې جوړي د ترجمه نه پس څه په ریکارډ چالان کړی ریکارډر. واذكر الله في ايام معدودات. الله پاک فرمای الله یاد کوي فی ایام معدودات. واذکر الله فی ایام معدودات. یاد کوي الله پاک فی ایام معدودات پورزو شمیرل شو کې په مینا کې حاجیان 2 یا 3 ورځې پاتې کیږي او الته د الله پاک ذکر کوي. نو په مینا کې چې کله 2 یا 3 ورځې پاتې کیږي او الته د الله ذکر کوي نو واذکر الله تاسو الله پاک یاد کوي فی ایام معدودات په هغه ورځو شمیرل شو کې.
ایام معدودات یو نحوی اعتراض لفظی اعتراض یا اعتراض دلته واردېږي چې ایامن دا جمع د یوم ده یوم مذکر ده او معدودات جمع د معدودتون ده معدودتون مؤنث ده نو معدودات به څنګه صفت د پاره د ایام واقع شي نو تاسو ورته جواب ورکړئ چې معدودات جمع د معدودون ده د معدودتون نه ده نو پشمیرل شو ورځو کې چې هغه ته ایام التشریق وای یو لسم دولسم دیارلسم په دې ورځو کې الله یاد کوي فمن تعجل فی یومین هغه څوک تعجل فی یومین یعنی عجل فی النفر چې تلوارو کې پر کوزیدلو کې په دې دوه ورځو کې ګوره د لوی اختر نه د لوی اختر د ورځې نه وروسته دوه ورځې حاجیان په مینا کې ساریږي او واپسیږي بیا واپسی کوي نو په مینا کې که دوه ورځې حصار شم ګناه نشته او په مینا کې که درې ورځې حصار شم ګناه نشته درېمې ورځې ته حصار شي نو الله پاک دغه فقهي مسله په فقه کې هم داسې مسله ده چې د لوی اختر د ورځې نه وروسته که څوک په مینا کې دوه ورځې حصاریږي او واپس کېږي هم څه ګناه نشته او که درېمې ورځې ته حصاریږي نو په دم څه ګناه نشته خو بهتره دا ده چې درېمې ورځې ته حصار شي او هلته جمرات وولي او بیا واپس شي نو دلته په فقه کې یو بله مسله هم ده چې د دویمې ورځې د لمر د ډوبېدلو نه مخکې که د مینا نه ته ووتې نو د درېمې ورځې رمې بیا در باندې واجبه نه ده او که لمر په مینا کې در باندې ډوب شو د درېمې ورځې نو د درېمې ورځې د رمې نه بغیر به بیا د مینا نه نه وځي خو دومره توسع پکې علماو ذکر کړې ده چې د صبح صادق د ختلو نه وروسته او د لمر د ختلو نه مخکې په درېمه ورځ کې رمې کولی شي نو فمن تعجل فی یومین یعنی بعد یوم النحر د لوی اختر د ورځې نه وروسته که دوه ورځې په مینا کې حصار شوې نو هم څه ګناه نشته او که درې ورځې حصار شوې نو هم څه ګناه نشته فمن تعجل فی یومین بعد یوم النحر چا چې تلوار وکړو په هغه دوه ورځو کې د لوی اختر د ورځې نه وروسته فلا اسم علیه یعنی باستعجاله په سبب د تلوار د ده باندې په ده ګناه نشته ومن تأخر الى یوم الثلاثاء درېمې ورځې ته چې څوک پاتې شو نو چې درېمې ورځې ته پاتې شي نو په درېمه ورځ کې چې درېمې ورځې ته پاتې شي فلا اسم علیه نو الله پاک فرمایي په ده باندې هم ګناه نشته نو په درېمه ورځ کې هم جمرات ووله خو که د دویمې ورځې د لمر د ډوبېدلو نه مخکې ووتې نو بیا د درېمې ورځې رمې در باندې نه ده واجبه او که د لمر در باندې ډوب شو په مینا کې نو بیا به د درېمې ورځې رمې کوي البته د لمر ختو نه مخکې هم کولی شي لمن اتقا دا خبر د پاره د مبتدای محذوفه ده ذالک التخیر لمن اتقا ذالک التخیر لمن اتقا دا اختیار چاته ده لمن اتقا دا اختیار هغه چاته ده چې د الله نه ویریږي لمن اتقا الاسم مفعول به ورته مقدر کا الاسم لمن اتقا یعنی ذالک التخیر دا مبتدا او لمن اتقا الاسم دا ورته خبرو اوس لمن اتقا په دې لام کې دوه احتمال دي یا لام د تعلیل د پاره ده یا لام د اختصاص د پاره ده نو کلام د تعلیل د پاره کوي نو تقدیر بيدای ذالک التخیر لاجل المتقی دا اختیار د متقینو د وجنه الله پاک ورکړو چې په مینا کې دوه ورځې ساريږي که درې ورځې ساريږي نو دا اختیار لوجه د متقینو نه الله پاک ورکړی دی لوجه د متقینو نه چې متقین په تکلیف نشي په دې تعجیل او تأخیر کې او کلام د اختصاص د پاره شي نو بیا به معنا دی چې ذالک التخیر دا اختیار چي دی نه بیا به مبتدا ذالک التخیر نه وای کلام د اختصاص د پاره کې بیا به بل مبتدا مقدره کوي بیا به داسي وای ذالک المذکور من احکام الحج دا مخکې احکام د حج کوم ذکر شو لمن اتقى دا د متقی پوری خاص دي ځکه متقی د دینه نفع اخلي غیر متقی ترینه نفع نه اخلي نو دوه قسمه مبتدا مې درته مقدره کړه ذالک التخیر بملام تعلیل یکړو او ذالک المذکور من احکام الحج بملام د اختصاص د پاره دا احکام د حج د متقیانو پوری خاص دي واتقوا الله د الله نو ویریږي فی الامور كلها مخکې لمن اتقى الاسم ده او دلته په ټول امور کې د الله نو ویریږي واعلموا انکم الیه تحشرون او په دې باندې پوه شئ چې تاسو به په قیامت کې الله پاک ته را جمع کیږئ لکه په دنیا کې چې کعبه کې را جمع شوي دا کعبه کې را جمع کېدل هم د حشر نمونه ده
نو په آخرت کې به همداسې الله پاک ته جمع کېږي. ومن الناس من يعجبك قوله في الحياة الدنيا، دا د اخنس ابن شریق الثقفي بیان الله پاک کوي. د په باره کې د آیات کریمه نازل شوی دی. د ډیر فصیح او بلیغ د پیغمبر علی السلام مجلس ته به چراغلو، په ډیر فصاحت او بلاغت به د پیغمبر علی السلام په مخ کې تقریر کولو. پیغمبر علیه السلام به په تعجب کې غورځولو، او بیا به چې د پیغمبر علیه السلام د مجلس نه ووتلو نو د مسلمانانو فصلونه به تباه کول او د مسلمانانو څاروي به وژل. نو الله پاک فرمایي ومن الناس، دا عطف دی په مخ کې فمن الناس من يقول ربنا آتنا، هغه فمن الناس معطوف علیه، ومن الناس دا ور باندې عطف، نو دی د ما قبل سره ربط شو. ومن الناس یو بعض د انسانانو نه من يعجبك، داسې خلق دي يعجبك د دې لازمي معنا دا ده چې يعظم في نفسك ما يقوله. من يعجبك نو د تعجب نه تعظیم مراد شو. يعجبك قوله یعنی يعظم في نفسك ما يقوله، دا د وینا ستا په نفس او ستا په زړه باندې ډیره غټه لګیږي، لویه درته ښکاري. نو د يعجبك معنا مې درته وکړه يعظم في نفسك ما يقوله. د دې وجه دا ده چې تعجب هغه حیرانتیا ته وایي چې سبب مجهولي. یو سړی حیران شي خو سبب مجهولي، لکه وریځ نشته او باران راوورېږي نو ته تعجب وکې، نو سبب مجهول دی. نو ګوره تعجب هغه حیرانتیا ته وایي چې سبب مجهولي، او دلته خو سبب معلومو چې هغه فصاحت دی. پیغمبر علیه السلام تعجب ولې کولو؟ د فصاحت د وجه نه، سبب معلوم دی. لدې وجه نه د تعجب خپل حقیقي معنا نه ده مراده، ځکه تعجب هغه حیرانتیا ته وایي چې سبب مجهولي، او دلته سبب معلوم دی چې فصاحت دی. نو دلته ذکر د لازم التعجب دی، تعجب ملزوم دی او عظمت ور سره لازم دی، لوی ګڼل د یو شي دا ور سره لازم دی. نو ذکر د ملزوم دی چې تعجب دی، او مراد ترې لازم دی چې عظمت دی، یعنی د وینا تا ته غټه ښکاري. ومن الناس من يعجبك قوله، نو غټه ښکاري تا ته د وینا فی الحیات الدنیا، په ژوند دنیوي کې. فی الحیات الدنیا، د فی الحیات الدنیا درې معناګانې دي. یوه فی الحیات الدنیا دا ظرف که د پاره د قول، چې ظرف د قول شي نو حیات په معنا د امور سره کا، دا یوه معنا. دویمه معنا دا ده چې حیات په خپل حقیقت پرې ده، ژوند دنیوي. نو دوه معناګانې دا شوې. دریمه معنا به درته وروسته ذکر کوم. نو فی الحیات الدنیا دا ظرف د پاره د قوله ده، او حیات په معنا د امور سره ده، نو معنا دا شوه چې لوی ښکاري تا ته وینا ده فی الحیات الدنیا، په امور دنیویو کې، په امور دنیویو کې تا ته د وینا لوی ښکاري. هغه امور دنیویه اسباب د زندګۍ دي، په اسبابو د زندګۍ کې تا ته د خبرې غټې غټې ښکاري. نو د حیات نه مراد ما به الحیات شو، مجاز مې ترې نه واخیستو، امور د دنیا مې مراد کړه. ګوره ما درته ویلي چې فی الحیات الدنیا د قوله دپاره ظرف دی، او الحیات الدنیا په معنا د چا سره دی؟ په معنا د امورو. یعنی ذکر د حیات مراد ترې نه ما به الحیات، ما به الحیات د امور دی. نو په امور دنیویو کې تا ته د خبرې غټې ښکاري، په امور دنیویو کې. بعضې خلک په امور د دنیا کې تکړی، نو په امور د دنیا کې تا ته د خبرې لوی ښکاري، دا یوه معنا شوه. دویمه معنا دا ده چې الحیات الدنیا په خپل حقیقت پرې دی. نو بیا به ترجمه دی لکه مونږ وایو الفصل فی الخاص، فصل په خاص کې دی. اصول شاشي کې همداسې وایو که نه. د دې حاصل د معنا دا دی چې د دې فصل نه مقصود بیان د خاص دی. فصل فی العام، یعنی داسې فصل دی چې مقصود ترې نه بیانول د عام دی. نو قول د قول نه مقصود ژوند دنیوي دی. نو قوله د قول چې دی فی الحیات الدنیا دی، یعنی د قول مقصود څه شی دی؟ ژوند دنیوي. لکه فصل فی الخاص، د فصل مقصود خاص دی. نو د قول مقصد چې دی هغه ژوند دنیوي دی. درېمه توجیه درته ذکر کوم. په دې دواړو توجیهاتو فی الحیات الدنیا د قوله دپاره ظرف. درېمه توجیه دا ده
چې فی الحیات الدنیا د یعجبک پورې تعلق لري، نو بیا به معنا دی یعجبک تا ته چې لوی ښکاري نو په دنیا کې درته لوی ښکاري، په آخرت کې به ډېره سپکه د دا وینا. صرف په دنیا کې تا په تعجب کې غورځي، په دنیا کې به تا ته لوی ښکاري، خو په آخرت کې به بیا داسې نه وي، آخرت کې به خبره بالعکس وي. نو فی الحیات الدنیا د یعجبک پورې چې متعلق کوي دا ډېره بهترینه معنا ده، یعنی یعجبک فی الدنیا لفصاحته وطراوته ولا يعجبك في الآخرة، په آخرت کې به تا په تعجب کې نه غورځي. ويشهد الله على ما في قلبه، او دې شاهد ګرځي الله په هغه څه باندې چې د پزړه کې دي، دې چې کوم تقریر کوي نو بیا قسم هم پکې کوي، داسې وایي چې الله يعلم ان ما في قلبي موافق لما في لساني، زما د زړه وینا زما د ژبې د وینا سره موافقه ده. نو الله پاک شاهد ګرځي په هغه څه باندې چې په خپل زړه کې دي، یعنی په دې خپل تقریر قسمونه هم کوي. وهو ألد الخصام، او دا سخت دی په جګړه کې، یعنی شدید فی الخصومة والعداوة، دا سخت دی په جګړه کې. الد دا صيغه د صفت ده، لکه احمرو صيغه د اسم تبذیل نه ده، د دې جمع لدن راځي، مؤنث لدا راځي. اضافت خصام ته لقبلې د اضافت د صفت نه د فاعل ته، لکه حسن الوجه یعنی حسن وجهه. نو الد خصامه جګړه سخت ده، د چې د چا سره موږ ورته پښتو کې دا وجلاب وایو، دا وجلاب دی، بس په جګړو کې سخت دی. او بعضی علما وایي چې اضافت د صفت فاعل ته نه ده، بلکې اضافت په معنا د فی سره ده. الد الخصام یعنی شدید فی المخاصمه، په دې جګړه کې سخت ده، لانجو کې سخت ده. د حضرت عائشہ رضی الله عنها روایت ده، رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي ابغض الرجال الى الله الالد الخصم، په انسانانو کې الله پاک ته مبغوض ترین انسان هغه ده الالد الخصم چې هغه دا وجلابي، په جګړو کې سختي، شپه ورځ لانجی کوي، الالد الخصم. نو دا د الله پاک ډیر بدی شي. په بل حدیث کې راځي د حضرت ابو الدرداء رضی الله عنه روایت ده کفا بک اسما الله تزال مماریا وکفا بک ظالما الله تزال مخاصما وکفا بک کاذبا الله تزال محدثا الا حديثا في ذات الله عز وجل. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي امدا ګناه دی بس ده چې ټول عمر شک او جګړې کوي، او دا ظلم دی بس ده چې ټول عمر لانجی کوي، او دا دروغ دی بس دی چې ټول عمر خبرې کوي، پردې خبرې را نقلای، مگر هغه خبرې چې د الله د ذات سره تعلق لري نو هغه خې خبرې دي، او نور زیاتې خبرې کول امدا دروغ دی وای بس دی، ځکه چې سړی زیاتې خبرې کوي نو دروغ او رښتیا ګډ وډ وای. و اذا تولى یعنی ادبر و اعرض، دا د حسن بصری سے معنا ده. و اذا تولى یعنی ادبر و اعرض، چې کله د پیغمبر علی السلام تشا واړی او د پیغمبر د مجلس نه لاړ، او د امام الضحاک معنا ده. و اذا تولى یعنی اذا غلب وصار واليا، چې کله د حاکم شي، نو امام الضحاک دا معنا کوي چې کله د حاکم شي. سعى في الارض، نو د تیزی کوي پزمکه کې، یعنی اسرع فی المشي، چابکی او چالاکی سره ګرځي پزمکه کې. ليفسد فيها، د دې لپاره چې د فساد کی په دې ځمکه کې بالقتل وغيرها. ويهلك الحرث، دا عطف الخاص على العام ده، ځکه فساد دی اهلاک ته مر شامل ده، چې د هلاک کی الحرث یعنی الزرع فصل، د مسلمانانو فصلونه به سوځول، والنسل او دارنګي د مسلمانانو حیوانات به وجل، لکه اخنس ابن شریق چې امدا کار کولو، او یا کما يفعله ولاة السوء، لکه ظالم حاکمان چې امدا کار کوي، د مسلمانانو فصلونه تباہ کوي او د مسلمانانو حیوانات وجني. والله لا يحب الفساد، او بشک الله پاک چې د محبت نه کوي د فساد سره. مخکې خو دوه شیان ذکر شو، فساد او اهلاک، او الله محبت یوازې د فساد سره نه کوي نو د اهلاک سره کوي. الله پاک اکتفا په فساد باندې کړی ده. وجه دا ده چې مخکې ما تاسو ته ویلو چې اهلاک د عطف دی په یفسدا یهلکا، لقبلې د عطف الخاص علی العام نه، نو اهلاک په فساد کې ور داخل دی.
په نفي د عام نفي د خاص راځي. نو والله لا يحب الفساد، چې د فساد سره محبت نه کوي د دې عام سره، نو د اخص سره هم نه کوي چې هغه اهلاک دی. واذا قيل له اتق الله، او چې کله د ته ویل شي چې د الله نه ویریږه په دې خپل عمل کې دی، اخذته نو راونی شي دلره العزت غرور کبر بالاسم دا بایا د مصاحبت د پاره ده. اخذته العزت ونسی دلره العزت غرور بالاسم مصحوبا بالاسم، حال دا چې ده مصاحب او متلبس د ګناه سره می ګناګار می او بهم غرور راونی سي، او یا بالاسم کې بعد سببیت د پاره ده. اخذته العزت نو راونی سي دلره غرور بالاسم یعنی بسبب اسمه السابق، په سبب د مخکینیو ګناهونو مخکې د ګناګاری، نو په دې کې هم د غرور کی چې تو ورته حق دعوت ورکي نو بهم غرور ونیسي. اخذته د دې تفسیر علما کوي احاطت به، احاطو کی په د باندې غرور او کبر، نو خیال ته دارا شي چې دا سړی څنګه ماته دعوت راکړي. په دې آیات کریمه کې مزمت د هغه چا دی چې کله ورته ویل شي چې اتق الله نو دی غوسه کیږي. یو سړی ته وایي منځو کنه دی غوسه شي. یو لوی شیخ الحدیث دی او د خلکو په مابین کې د طالبانو په مابین کې ډیر مشهور دی، تقریبا ځان ته فرد کامل وایي. نو دا زمونږ د مدرسې ناظم مخکې میر اعظم مولوي صاحب الله پاک دې اخلاص کې اوس بګرام کې بندي دی، د دورو امانت خان مولوي صاحب هم ډیر لوی عالم دی، او نورونه مو وایي زمونږ سره دا شیخ صاحب ملمو. نو ماسپخین شو، ماسپخین مونږ په قضا کېدو شو، نو موږ راوي خولو چې راځه مونږ وکړه. اخر ورته غوسه شو چې دا ستا د پلار مونږ دی، زه خپل کار کوه مونږ یې پرېښودو. نو هغه څوک چې ته ورته وایي چې اتق الله او دی غوسه شي، نو په دې آیات کریمه کې دغه مذمت دی، غرور یې ونیسي. عبدالله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي ان من اکبر الذنب ان يقول الرجل لاخيه اتق الله فيقول عليك بنفسك عليك بنفسك. په ټولو کې غټه ګناه ده چې ته یو چاته وایي چې اتق الله د الله نه وویریږه، نو هغه درته وایي د خپل ځان خیال دې ساته، ما پرېږده، ما سره کار مه لره. نو د ټولو کې غټ ګناهګار دغه سړی دی. له دې وجې نه علما فرمایي اذا قال الخصم للقاضي اعدل، یو قاضي صاحب دی د خلکو لانجه ده، دا لانجې والا دی قاضي ته وایي عدل وکړه اعدل، نو قاضي ته تعزیر ورکولی شي چې ولې زه ظالم او فاسق یم چې ته ماته وایي چې اعدل. نو که قاضي ته دی اعدل ویلې دی ویونکي ته تعزیر ورکولی شي، خو که دا خصم اتق الله ووایي نو بیا ورته تعزیر نشي ورکولی، ځکه چې هغه درته وایي چې اتق الله او ته ورته تعزیر ورکوي، نو بیا د دې آیات لاندې داخليږي چې اخذته العزة بالاسم. نو خصم پکار دی چې قاضي ته اعدل ونه وایي بلکې اتق الله د دې په ځای ورته وایي. فحسبه دا مبتدا ده او جهنم ورته خبر ده. جهنم دا د فعن للو په وزن باندې ده، عالم لدار العقاب. نورم پکې ډېر توجیهات دي، تقریبا ما یو پاڼه تحقیق په دې جهنمو کې را نقل کړی دی، خو هغه مختصر می درته ویلی. حسبه دا مبتدا او جهنم د فعن للو وزن ده، دی ورته خبر ده. دویم ترکیب پکې دا ده چې حسبه دا مبتدا ده او جهنمو فاعل د پاره د حسبه ده، قائم مقام د خبر ده. ولا بئس المهاد، ولا بئس دا جواب د پاره د قسم مقدره ده. والله لبئس المهاد، مهاد تکیهگاه، قسم ده چې دا ډیره بده تکیهگاه ده، مخصوص بالزمن پکې حذف ده چې هي ده. ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله، دا د حضرت صہیب ابن سنان رضی الله عنه په باره کې نازل شوی دی. صہیب ابن سنان دا د مکی مکرمه نه مهاجر او د ډیره خنخه وشته، نو د مهاجر دی، کافرانو ورپسې وروتل چې راګیری کی، نو د په یو کندو په یو غونډه کې ورته کېناستو او د کافرانو ته وایي چې تاسو هم پسې را روان یې او تاسو خو یقین دی چې زما یو غشم نه خطا کیږي او زما تیرکش د غشو نه ډک دی، قسم دی چې دا تر څو پورې وي یو غشم چې تاسو ما ونه نیسئ. خو خبره دا ده چې زما په مکه کې کور دی، مالونه دي، جایداد مې دی، هغه ټول ستاسو شو او ما پرېږدی چې زه لاړ شم مدینې منورې ته هجرت وکړم. نو کافران ورسره ومنله چې کله د مدینې منورې ته ورسېدو او پیغمبر علیه السلام د ده د واقعې نه خبر شو،
نو پیغمبر علیه السلام دته و فرمایل چې ډیره لویه ګټه دی وکړه. ومن الناس من یشری، نو یشری د په معنا د اشترا یا په معنا د یبيعو، دو معناګانې دي، دواړه جایز دي. بعضې د انسانانو نه داسې خلق دي یشری نفسه، یشری په معنا د اشترا سره کا خپل ځان یې واخیستو، د چا په بدل کې واخیستو؟ د خپل مال او د جایداد، خپل مال او جایداد کافرانو ته پرېښودو او خپل ځان یې د هغوی نه واخیستو. نو یشری په معنا د اشترا په خپل حقیقت پاتې شو. دویمه معنا یې دا ده بعضې د انسانانو نه داسې دي یشری نفسه، یعنی یبیع نفسه، خپل ځان په الله خرڅوي، خپل ځان یې ورکړو الله ته، عوض کې جنت غواړي. الله بیا دومره کریم او رحیم ذات دی چې ته ورته خپل ځان حواله که، الله به درته جنت درکړي، خو دا ستا ځان به هم بېرته تا ته حواله کړي، ستا سره به امانت کېږي. تا دا خپله باډي الله ته ورکړه، خپل نفس دې الله ته ورکړو په عوض د جنت کې، الله پاک دا بدن بیا تا ته حواله کوي، خو د امانت په طریقه چې تر مرګه پورې خیال ساته. نو یشری نفسه یعنی یبیع نفسه، دې خرڅوي خپل نفس. ابتغاء مرضات الله درېمه معنا یې ده ومن الناس من یشری نفسه، یعنی یبذلها فی الجهاد، خپل نفس خرچه کوي په جهاد کې، جهاد تلاړ شي به د خپل بدن په الله خرچ کړي. یبذلها فی الجهاد. او یا عبدالله ابن عباس فرمای، عبدالله ابن عباس بدغه معنا کوي یشری نفسه یعنی یبذلها فی الجهاد یا فی الامر بالمعروف والنهی عن المنکر، خپل ځان وقف کړی وي د پاره د امر بالمعروف او د نهی عن المنکر، د مسلمانانو د اصلاح د پاره ځان وقف کړی وي. تبلیغی حضراتو کې بعضی خلک داسې وي کنه وای ټول عمر می لګولې ده، بعضی کال لګي، بعضی چله لګي، بعضی پکې مالی دلی وای ما ټول عمر لګولې ده. نو دا خپل ټول عمر لګولې وي په امر بالمعروف او نهی عن المنکر کې. ابتغاء مرضات الله، د پاره د طلب د رضا د الله. والله رؤوف بالعباد، بشک الله پاک ډیر شفقت کوونکی دی په خپل بندگانو. العباد کې الف لام عهدی دی، مؤمن بندگان ترنه مراد دي، په مؤمنو بندگانو الله ډیر شفقت کوي. یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافه، اے مؤمنانو داخل شئ په اسلام کې کافتن. ګوره د سلم معنا څه ده او د کافتن معنا څه ده؟ د دې دواړو معناګانې چې دي د دې بیان دا موقوف دی تر مخاطبه پورې چې د الذین آمنوا مخاطب څوک دی. نو په دې کې څلور احتمالات دي، نو څلور معناګانې شوي. اول احتمال پکې دا دی چې یا ایها الذین آمنوا، دا آیات کریمه نازل شوی دی په باره د عبدالله ابن سلام رضی الله عنه، د مرګرو په باره کې نازل شوی دی. عبدالله ابن سلام رضی الله عنه د مرګري چې دا مخکې یهود و او بیا وروسته ایمان راوړو، مسلمانان شو. نو چې کله دوی مسلمانان شو نو بیا هم د یهودیت مینه په زړه کې وه، خیال ته دا راغله چې حتی الامکان به په یهودیت هم عمل کوو او په اسلام به هم عمل کوو، په دواړو به عمل کوو. بعضی د یهودیت احکام چې د اسلام سره تعارض او ټکر نه لري، نو د یهودیت په هغه احکامو به عمل کوو چې د اسلام سره تعارض او ټکر نه وي. لکه مثلا د اوښ د غوښې خوړل دا په یهودو کې حرام و او په اسلام کې فرض او لازم نه و، نو دوی خیال دا و چې یاره دا به نه خورو، دا به په یهودیت عمل وکړو. او د اسلام په دین کې د جمعې د ورځې احترام دی او په یهودیت کې د خالی د ورځې، نو دوی ویل چې یاره په دواړو به عمل کوو، د جمعې د ورځې احترام بم کوو، د خالی د ورځې احترام بم کوو. نو الله پاک دا آیات کریمه نازل کړو یا ایها الذین آمنوا، اے مؤمنانو ادخلوا، تاسو داخل شئ فی السلم، په اسلام کې. نو د سلم نه مراد اسلام دی. ګوره دا آیات کریمه که د عبدالله ابن سلام او د مرګرو په باره کې نازل شي نو د سلم نه به مراد اسلام شي. تاسو داخل شئ په اسلام کې کافتن، تاسو داخل شئ په اسلام کې کافتن. کافتن په لغت کې د کف نه دی په معنا د منع، بیا مستعملیږي په معنا د جملتن. مطلب دا دی چې جملتن په اسلام کې داخل شئ، داخل شئ په اسلام کې کافتن یعنی جملتن، مجموعه په اسلام کې داخل شئ. داسې مه کوئ چې نیم په یهودیت باندې عمل کوئ او نیم په اسلام باندې عمل کوئ، دا یوه معنا شوه. نو سلم په معنا د اسلام او کافتن په معنا د چا سره شوه؟ جملتن.
دویم احتمال پکې دا دی چې یا ایها الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافة. دویم احتمال پکې دا دی چې په دې کې خطاب مسلمانانو مخلصینو ته دی، مخلصو مسلمانانو ته. نو چې مخلصو مسلمانانو ته خطاب شي نو بیا به د سلم نه شعوب الاسلام مرادي، شعوب الاسلام، او کافتن به بیا حال وي د دې سلم نه، د دې شعوب د اسلام نه. نو کافتن به په معنا د کلها سره، کلها. نو ګوره که دا خطاب مخلصو مؤمنانو ته شي نو سلم په معنا د چا سره شو؟ شعوب الاسلام. او کافتن په معنا د چا سره شو؟ کلها. نو ترجمه دا شو یا ایها الذین آمنوا، اے مخلص مؤمنانو، ادخلوا فی السلم، تاسو داخل شئ په شعوب د اسلام کې، کافتن یعنی کلها، په ټول شعوب د اسلام کې داخل شئ. څومره شعوب د اسلام چې دي 70 شعبه، څه د پاسه 80 شعبې دي، نو په دې ټول شعوب د اسلام کې دا تاسو داخل شئ. دا دویمه معنا. او دریمه معنا دا ده چې دا خطاب منافقانو ته دی. نو بیا به سلم په معنا د استسلام سره ای، او کافتن به بیا په معنا د جملتن سره ای. نو بیا به معنا دی یا ایها الذین آمنوا لسانا، اے منافقانو چې په ژبم ایمان راوړی دی، ادخلوا فی السلم، داخل شئ په انقیاد کې، په استسلام او په طاعت کې. کافتن یعنی جملتن، یعنی اطیعوا جملتن، جملتن اطاعت وکئ، په ژبه او په زړه دواړو سره اطاعت وکئ. داسې مه کوئ چې یوازې په ژبه اطاعت کوئ او د زړه نه کوئ. دریمه معنا دا ده، دریمه خو مې درته ویلې، څلورمه دا ده چې دا خطاب ټولو کفارو ته دی، او هغه اهل کتابو ته هم دی چې په خپل ګمان په یهودیت کې دوی ځان ته مؤمنان وایي. خلاصه دا چې کفارو ته خطاب دی. نو د سلم نه به ټول شرایع مرادي، او کافتن بم بیا په معنا د کلها سره. نو بیا به معنا دی یا ایها الذین آمنوا بزعمکم بشریعه واحده، اے هغه خلکو چې تاسو ایمان راوړی دی په خپل ګمان په یو شریعت، لکه په یهودیت هم ایمان راوړی دی یا په عیسویت ایمان راوړی دی. نو ادخلوا فی السلم، تاسو داخل شئ په شرایعو کې، کافتن یعنی کلها، ټول دینونه ومنئ. داسې مه کوئ چې یوازې یهودیت منئ، عیسویت نه منئ، یا یوازې عیسویت منئ به اسلام نه منئ، ټول دینونه ومنئ لکه مسلمانان چې ټول مني. نو که دا خطاب کفارو ته شي، کوم کفارو ته؟ دا د اهل کتابو کفارو ته چې په خپل ګمان ځان ته مؤمنان وایي، یهود او نصارا. نو الله پاک دوی ته وایي چې اے مؤمنانو په خپل ګمان تاسو داخل شئ په ټولو شرایعو کې، کافت په شرایعو کې، کافتن ټولو کې. نو ټول دینونه ومنئ. ولا تتبعوا خطوات الشیطان، او مطابقی تاسو د قدمونو د شیطان. انه لکم عدو مبین، بشک شیطان تاسو د پاره دشمن دی، مبین بین العداوه، دا می لازمی معنا درته وکړه. یخکر کون کې د خپل دشمنی دی، نو دا متعدی معنا ده. فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات، فإن زللتم یعنی ملتم عن الدخول في السلم، کتاسو کاغش وي بل طرف ته د داخلي دلونه پوره په اسلام کې. من بعد ما جاءتكم البينات، ورسته دا غنه چراغلو تاسو ته البينات واضح دلائل. فاعلموا ان الله عزيز حكيم، نو تاسو بیا په دې باندې پوه شئ چې الله پاک ډیر زیات غالب او د حکمت والا دی. هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور. هل ينظرون يعني ما ينظرون، استفهام په معنا د نفي سره ده. ما ينظرون دوی انتظار نه کوي. ينظرون کی ضمیر چې ده یا ایها الذین آمنوا، دی الذین آمنوا تراجع ده، دی موصول تراجع ده. خو په دې تقدیر چې د دې موصول نه منافقان مراد شي یا اهل کتاب مراد شي. په موصول کې ما درته څلور احتمالات ذکر کړو. دو احتمالاتو کې مؤمنان مرادو، په دو احتمالاتو کې کافران مرادو. اول احتمال دا چې عبد الله ابن سلام او اصحابه ترنه مراد شي. دویم دا چې مخلص مؤمنان ترنه مراد شي. په هغه ډول تقدیرانو به د ينظرون ضمیر ورته نه راځي کوي.
په دې وروستنیو دواړو تقدیرونو د ینظرون ضمیر الذین آمنوا تراجع دی. وروستنی دواړه تقدیرونه دا و چې الذین آمنون منافقان مراد دي، الذین آمنوا لسانا. اخیری احتمال پکې دا و چې الذین آمنوا بزعمکم اهل کتاب ترنه مرادو. ما وروستنیو دواړو احتمالینو باندې د ینظرون ضمیر چې دی الذین آمنوا تراجع دی. داسې ووایه ینظرون ضمیر الذین آمنوا تراجع دی، کچرته د الذین آمنون منافق یا اهل کتاب مراد کوي. نو انتظار نه کوي دا منافقان او انتظار نه کوي د اهل کتاب. په دې پوه شئ. دریم احتمال پکې دا دی چې دا ضمیر من یعجبک تراجع دی. ومن الناس من یعجبک، دا من یعجبک اخنس ابن شریق وکنه. نو هل ينظرون انتظار نه کوي دا من یعجبک اخنس ابن شریق و اضرابه د امثال. هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا یاتیهم الله مگر دا چراتلو کی الله پاک دوی ته فی ظلل پوریز کی من الغمام فی ظلل من الغمام. ګوره الا ان یاتیهم الله یو د دې حقیقی معنا ده، یو د عوامو د ذهنیت د جوړولو لپاره چې د عوامو ذهن خراب نشي، عقیدې سالمې پاتې شي، نو د هغوی لپاره یوه بله معنا ده. نو دو معناګانې دي. یوه معنا صحیح معنا ده، هغه د اهل التفویض والا معنا ده. اهل التفویض صحیح عقیده د تفویض ده. نو ان یاتیهم الله بالمعنى اللایق به، په خپل حقیقت پاتې ده. ان یاتیهم الله چې راشي دوی ته الله بالمعنى اللایق به، په داسې معنا سره چې کومه معنا د الله سره مناسبه ده، په هغې معنا به الله راشي. معنا مراد الله ته معلومه ده. نو ان یاتیهم الله اتیان به وکړي دوی ته الله پاک بالمعنى اللایق به. نو دا صحیح معنا ده. د عبدالله بن مسعود رضی الله عنه په یو روایت کې راغلی ده. عبدالله بن مسعود رضی الله عنه د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه روایت کوي یجمع الله الاولین والآخرین لمیقات یوم معلوم. مخکینی او وروستنی خلق به الله پاک را جمع کی د پاره د میعاد د معلوم ورځې قیامت کې به دا ټول را جمع کی. شاخصه ابصارهم الى السماء، د دوی سترګې به اسمان ته داسې نیغې درېدلې وي. ينظرون فصل القضاء، دوی به انتظار کوي د فیصلې د قضا. وينظر الله في ظلل من الغمام، الله بنازل شي بلا کیف فظلل من الغمام کی من العرش الى الكرسي. نو په خپل حقیقت پاتې ده او کما یلیق به. نو داسې ترجمه به داسې کوي اتیان راتلل بو کی دوی ته الله پاک کما بالمعنى اللایق به فی ظلل من الغمام. نو دا خو صحیح معنا ده، دا د اهل التفویض والا معنا ده. دویمه معنا هل ينظرون دوی انتظار نه کوي الا ان یاتیهم الله الا ان یاتیهم امر الله وبأسه. نو حذف د مضاف دی، د لفظ د الله نه مخکې دا د عوامو د پاره چې د عوامو عقیدې خرابې نشي. چې راشي راتللو کې الله پاک دوی ته ان یاتیهم بامر الله، چې راشي دوی ته امر د الله او عذاب د الله. نو اسناد الله ته مجازي دی. او دریمه معنا هم د عوامو د پاره ده ان یاتیهم الله ببأسه. نو اسناد حقیقی ده خو حذف د مفعول پکې ده. نو یا د لفظ د الله نه مخکې امر الله او بأس الله دا مقدر کا، بأسو امرو پکې مقدر کا، یا ورسته مفعول مقدر کا. یاتیهم الله ببأسه، چې الله پاک دوی تراتللو کې په خپل عذاب باندې. فی ظلل، ظلل جمع د ظلتون ده لکه قلتون او قلل. قلل جمع د قلتون ده. ظلل څه ته وایي؟ ما اظلک، هر شی چې پتا سورې جوړي. نو دلته سوري مراد دی. په سورو کې دا سوري به د څه من الغمام، غمام السحاب الابيض، سپینې وریځې ته وایي. د سپینې وریځې سورې وایي. نو په دې کې به الله پاک اتیانو کې بالمعنى اللایق به. بیا دا تخصیص د ظللو کړی دی. د دې وجه دا ده چې دا ظلل د وریځو سورې مظنة الرحمت، دا ځای د ګمان د رحمت دی. خلق په دې باندې ګمان د رحمت کوي. او چې کله د رحمت د ځای نه عذاب راوورېږي نو دا ډېر ویرونکی عذابي. لأن الشر اذا جاء من حيث لا يحتسب كان اصعب. شر چې د هغې طرف نه درته راشي چې ستا ګمان هم نه، هغه ډېر قوي شري.
نو ستا ګمان نشته چې د ورېځې نه به الله پاک په ما عذاب راووري او بیا د ورېځې نه عذاب راوورېږي نو دا اشد شری. والملائکتو یعنی والملائکتو یأتون، ملائکتو مبتدا ده او خبر ورته مقدر دی. والملائکتو یأتون، ملائکه بمراشي. وقضی الامر یعنی تم امر العباد وحسابهم، پورا بشي مسأله د انسانانو یعنی د دوی حساب او کتاب به ختم شي. وإلى الله ترجع الامور، او الله پاک تراجی کیږي ټول امور خیر وی او کشری. وإلى الله ترجع الامور لفلام د استغراق د پاره د ټول امور الله پاک تراجی کیږي. سل بنی اسرائیل مخکې بیان د جهاد اجمالا شویو. سل بنی اسرائیل کم آتیناهم من آیت بینت، دلتم پدی رکو کم الله پاک مضمون د جهاد را معاد کئی. مخکم بیان د منافقینو شویو، دلتا توبیخ ورکی منافقانو تا تپوسو که د بنی اسرائیلو نام کم آتیناهم، کم یا خبریه ده یا استفهامیه ده. که کم خبریه شی نو مسئول عنه بحذفی. سل بنی اسرائیل تپوسو که د بنی اسرائیلو نا ده سپا بارکی نو دلتا مسئول عنه حذف کا. سل بنی اسرائیل عن تعیانهم بعد وضوح الحق. سل بنی اسرائیل تپوسو که د بنی اسرائیلو نا ده سپا بارکی عن طغیانهم د دوی د سرکشی په باره کې بعد وضوح الحق، حق ورته ظاهره شو بیا هم دوی سرکشي کوله. نو کم خو خبریه د استفهامیه نه دی که نه، نو بیا به د کم آتیناهم معنا دی چې ډیر ورکړیو ما دوی ته. فقد آتیناهم من آیت بینت، ما ورکړیو دوی ته واضح دلایل. هدایت الله پوه شو. سل بنی اسرائیل، سل بنی اسرائیل تپوسو که د څه په باره کې عن طغیانهم بعد وضوح الحق، دا دوی د سرکشی په باره کې تپوسو کا چې حق ورته ظاهره شو بیا هم سرکشي کوله. نو کمی خبریه ده. نو د کم آتیناهم من آیت بینت، ډیر ورکړیو ما دوی ته من آیت بینت، آیتین تمیز ده. آیت یعنی علامت ظاهرة وهي المعجزات یا آیت القرآن، ډیر واضح معجزات ما دوی ته ورکړیو. دویم احتمال پکې دا دی چې کمی استفهامیه، نو چې کمی استفهامیه شي کم خبر کم مفعول به د پاره، کم ځان ته مفعول ده د پاره د آتینا. دا سل بنی اسرائیل تپوسو که د بنی اسرائیلو نه، بنی اسرائیل مفعول اول او کم آتیناهم دی مسئول عنه. بیا د دې سل د پاره مسئول عنه دغه کم آتیناهم دی. خوښ که کمی استفهامیه شي نو بیا به د سل د پاره مسئول عنه نه حذف کوي، بیا به مسئول عنه څوک وي؟ دا کم آتیناهم، دا به مفعول ثانی وي. بنی اسرائیل به مفعول اول وي. سل ته تپوسو که بنی اسرائیل د بنی اسرائیلو نه د څه شي تپوسو که کم آتیناهم چې څومره ما ورکړیو د دوی نه، څومره ما ورکړیو دوی ته من آیت بینت د واضح معجزاتو. نو که کمی استفهامی شي دا به مفعول ثانی د پاره د سل وي، او که کمی خبریه شي نو دا سل بنی اسرائیل کې به مفعول ثانی حذفي. تپوسو که د بنی اسرائیل نه عن طغیانهم بعد وضوح الحق. ومن يبدل نعمت الله، هغه څوک چې بدل کړي د الله نعمت، د الله نعمتونه بدل کړي. د قرآن آیتونه د الله نعمتونه دي کنه، او دې پکې تحریف وکړي. نو د یبدل نه یحرف مراد ده. څوک چې تحریف وکړي خپل معنی ده، څوک چې بدل کړي خو دلته لازمي معنا مراد ده. څوک چې تحریف وکړي نعمت الله د الله په آیتونو کې، د الله په آیتونو کې تحریف وکړي، نو د نعمت الله نه می آیتونه د الله مراد کړو. ځکه آیتونه د الله اسباب د پاره د هدایت دي، او کوم شی چې سبب د هدایت دي هغه په نعمتونو کې غټ نعمت دي. نو څوک چې تحریف وکړي د الله په آیتونو کې من بعد ما جاءته، ورسته دا غنه جاءته یعنی وصلته، چې د الله د طرف نه د تر ورسېدل. وتمكن من معرفته، او دې قادر شو په صحیح حقيقي معنا غیر محرف معنا باندې دې عالم شو. من بعد ما جاءته دا قید پکې الله ولګولو. په دې کې الله دې خبرې ته اشاره کوي چې تحریف په آیاتونو کې مطلقاً مضموم دی، خو چې من بعد ما جاءته شي نو بیا اشد مضموم دی، بدترین دی ډېر. فإن الله شدید العقاب، بشک الله پاک چې د سخت عذاب ورکوونکی دی. بیا
زین للذین کفروا الحیات الدنیا خیسته شوی دی د هغې خلکو دپاره چې کافران دي ژوند دنیوي الدنیا علم دی ژوند دنیوي یا دنیا د دنوې نه دی په معنا د قرب الحیات الدنیا ژوند قریب او یا الدنیا د دناعت نه دی په معنا د خصاصت الحیات الدنیا ژوند خصیص درې معناګانې شو ژوند دنیوي ژوند قریب ژوند خصیص دا معنا مې درته ونه کړه چې ژوند د دنیا اگر چې حاصل د معنا بشي خو لفظي معنا نه ده ځکه هغه د اضافت معنا ده او دا موصوف صفت ويسخرون من الذين آمنوا او دوی مسخري کوي من الذين آمنوا پاغه خلق باندې چې مؤمنان دي دوی ته د دین لیونیان وای په مؤمنانو داسې مسخري کوي چې دوی څنګه دنیا پرې خدا او ټول آخرت ته متوجي دي د دین لیونیان دوی ته د دین لیونیان وای من الذين آمنوا بعض علما فرمایي چې دا تعریف د الذين آمنوا دا موصول د عهد د پاره دی مراد ترنه فقرا د مؤمنینو دي لکه حضرت صہیب حضرت بلال حضرت عمار دیته به د دین لیونیان ویلي نو د دین په لیونیانو باندې دوی مسخري کوي من الذين آمنوا دوی مسخري کوي په هغه خلکو باندې چې هغوی مؤمنان دي من الذين په دې کې معنا د ابتدایت پرته ده یعنی دا ایمان چې ده د منشه د پاره د سخریه ده دوی ایمان راوړی دی ځکه ور باندې مسخره کوي والذین اتقوا هغه خلک چې د الله نه ویریږي فوقهم دا به د مسخره کوونکو نه اوچتي فوقهم مکانا او مکانتا مکانا په اعتبار د مکان به موچتي ځکه مسخره کوونکي به جهنم کې وي او دا چا پورې چې مسخره شوې ده د فقرا د مؤمنانو دوی به په جنت کې وي نو زیم اوچت دی او فوقهم یعنی مکانتا مرتبه اوچته ده نو مکانا او مکانتا فوقهم یوم القیامت د دوی په سر به وي د قیامت په ورځ باندې والله يرزق من يشاء بغیر حساب الله پاک رزق ورکوي هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي بلا حساب كان الناس امه واحده و انسانان امه واحده یو امته حين اخذ منهم العهد دا د ابي بن كعب د دې زماني تعین کوي په کومه زمانه کې دوی یو امته حين اخذ منهم العهد چې کله الله پاک د دوی نه عهد د ربوبیت واخیستو الله پاک دوی ته ویلي چې الستو بربکم ایا زستاسو رب نه یم نو هغه وخت ټولي دنیا ویلي چې بلا نو یو امته خم معنی هم دغه ده حين اخذ منهم العهد په دې کې استثناء او مجاز نشته او دا معنا د ابي بن كعب رضی الله عنه ده دویمه معنی دا ده کان الناس امه واحده فی زمان بین آدم و ادریس د آدم علیہ السلام او د ادریس علیہ السلام په مابین کې چې کومه زمانه ده نو په دې زمانه کې ټول خلک یو امت ټول موحدین وو او په دې زمانه کې دوی د ملائکو سره مصافحه کولې ملائکو سره به لاسونه ملاوول نو په دې زمانه کې دوی یو امت وو لیکن په دې توجیه اعتراض ده چې په دې زمانه کې خو دوی یو امت نو ولی قابل پکې نو قابل پکې راغلو ګوره یو امت نو قابل علیه ما یستحقه چې د څه مستحقی به هر تقدیر قابل پکې و نو یو امت نشو نو په مابین د آدم علیه السلام او د ادریس علیه السلام کې د دویمه توجیه ده نو خو په دې د قابل اعتراض راځي نو بیا به تاسو تغلیب باندې قول کوئ امه واحده یو امه غالبا چرته یو به پکې مستثنا لکه قابل نور یو امته یا به استغراق ادعائی کوي او یا به تغلیب پکې جوړوي دریمه توجیه پکې دا ده کان الناس امه واحده بعد الطوفان د نوح علیه السلام د طوفان نو وروسته د ځمکې په سر یو کافر هم نو ټول یو امت مؤمنانو څلورمه توجیه پکې دا ده کان الناس امه واحده یعنی کفارا بعد رفع عیسی عیسی علیہ السلام چې اسمان ته اوچت شو نو د ځمکې په مخ بیا مؤمن پاتې نو ټول کافرانو په ټولو کې هغه اوله توجیه ده
او اکثر مفسرین چې د بیا د دویمه توجیه ذکر کوي چې د آدم علیه السلام نه تر ادریس علیه السلام پورې په دې منځ کې ټول موحدین وو، خو استغراق ادعائي د قابل او اتباعه ترنه خارج دي. كان الناس امه واحده فبعث الله. نو دلته یو جمله مقدره کفا فصیحیه کا په مقدر باندې دلالت کوي. ټول یو امت او اختلاف پکې نه وو، فاختلفوا بیا د دوی په مابین کې اختلاف راغی. ځکه یوواله دا د پیغمبرۍ لپاره باعث نه ده، د پیغمبرۍ لپاره باعث اختلاف دی. چې د خلکو په مابین کې اختلاف راشي بیا الله پیغمبر راولېږي هغه اختلاف ختم کړي. نو امه واحده دا یوواله اتفاق او اتحاد دا سبب د لپاره د بعثت د پیغمبرانو نه ده، سبب د لپاره د بعثت د پیغمبرانو اختلاف دی. نو فصیحیه ده او فاختلفوا دلالت کوي. نو فاختلفوا د دوی په مابین کې اختلاف راغلو، او چې کله اختلاف راغلو دا سبب بیا د پاره درالېګلو د پیغمبرانو شو. فبعث الله النبیین، نو راولېږل الله پاک پیغمبرانو مبشرین نذیر ورکون کې د مؤمنانو ته په جنت، ومنذرین او داسې پیغمبران چې ویرون کې د کافرانو لره د جهنم نه. وانزل معهم الكتاب، او نازل کړو د دوی سره کتاب. یو کتاب خو نو یو سلو څلور کتاب وو. نو الکتاب جنس ده، یو سل او څلور کتابونه مصداق ده. لس صحیفه آدم علیه السلام ته الله پاک ورکړي وي، دیر صحیفه شیش علیه السلام ته ورکړي وي، 50 صحیفه ادریس علیه السلام ته، او لس صحیفه موسی علیه السلام ته قبل التورات، او بیا دا څلور کتاب دي غټ کتابونه. وانزل معهم الكتاب بالحق، الله پاک نازل کړو د دوی سره کتاب. وانزل معهم، دا معهم په ترکیب کې څه واقع شوی دی؟ د حال مقدره ده د وروسته الکتابنا. وانزل الكتاب، کتاب نازل کړو، مقدرا مقارنته مع النبیین، د انزال په ټیم کې معی د پیغمبرانو سره نو. وانزل په زمانه د عامل کې معی نو، زمانه د حال او د عامل د ذل حال وی کنه. معهم دا د ومعهم د الکتاب نه حال ده، عامل پکې انزله ده. او تاسو وایي چې زمانه د حال او د عامل وی، نو زمانه د معیت او زمانه د انزال به وی. حالم کې معیت بعد الانزال ده، زمانه د معیت وروسته ده، زمانه د انزال مخکې ده. په دې پوه شئ؟ نو دلته به معهم د مقدرن پورې متعلق کوي، نو دې ته به حال مقدره وایي، داسې به وایي. وانزل الكتاب مقدرا مقارنته مع النبیین، کتاب نازل کړو په داسې حال کې چې مقدر او مفروض دا غي مقارنت د پیغمبرانو سره. بالحق دا متعلق تر انزل پورې دی، انزل بالحق. دویم بالحق حال د الکتابنا د متلبسن پورې تعلق لري. دا کتاب متلبس د حق سره و. علت د پاره د انزل الله ذکر کوي، ولی نازل کړو؟ ليحكم علة لانزل او علة لبعثه. مخکې بعثه معلول دی یا انزل معلول دی. د دې لپاره چې الله فیصله وکړي په مابین د خلکو کې فی مختلفو فيه، په هغه څه کې چې دوی پکې اختلاف کړو. په مطلب پوه شئ؟ پیغمبر ولې راولېږلو؟ د پاره د دې چې په اختلاف کې فیصله وکړي. نو ګوره معلومیږي دا چې هلته چې ما کوم تقدیر درته د فختلفو لګولی او هغه تقدیر ته په ضرورت خو پوه شوې که نه؟ اختلاف یې کړی، ځکه الله پیغمبران راولېږل. نبي پیغمبرانو په اختلاف کې فیصله وکړه. نو اتحاد سبب لپاره د رالېږلو د پیغمبر نه شو، بلکې اختلاف شو. نو ځکه مخکې د فبعثنا مخکې ما درته فختلفو مقدر کړو چې دا پیغمبران بیا فیصله وکړي په مابین د انسانانو کې فی مختلفو فیه، په هغه څه کې چې دوی پکې اختلاف کړو. ومختلف فیه، اوس د دوی قباحت الله ذکر کوي. الله پیغمبران راولېږل چې فیصله د اختلاف وکړي، اختلاف ختم کړي. دوی را د پیغمبر رالیږل، پیغمبر در علیږلو مقصد دا چې اختلاف ختم کړي. دوی دا د اختلاف د جوړولو لپاره نوې سبب کړو. کتاب د دې لپاره الله راولېږلو چې اختلاف په ختم شي، او دوی دا د اختلاف د جوړولو لپاره سبب کړو. په دې کې نوې نوې اختلافات شروع کړو. ومختلف فيه، اختلاف نو کړي په دې کتاب کې الا الذين اوتوه، مگر هغه خلکو اوتوه چې دا کتاب ورته ورکړی شوی و. چاته چې کتاب ورکړی شو نو دوی په کې اختلاف شروع کړو. عکسوا الامر بان جعلوا ما يزيل الاختلاف سببا للاختلاف، مزيل د اختلاف سبب د پاره د اختلاف.
من بعد ما جاءتهم البينات دا د اختلافو پورې تعلق لري. اختلافو من بعد ما جاءتهم البينات، دوی اختلاف وروسته د هغې نه وکړو چې دوی ته راغله واضح معجزات. دا من بعد می د اختلافو مقدر پورې متعلق کړو. د دې وجه دا ده چې دا د مخکې مختلفه پورې تعلق نه لري. که د مخکې مختلفه پورې تاسو تعلق ورکئ نو بیا به دو شیئین مستثنا شي په یو حرف استثناء، په یو الا به دو شیئان مستثنا شي. یو الذین اوتوه بل من بعد ما جاءتهم البینات، دا دو شیئان به مستثنا شي او حرف استثناء پکې یو دی، په منځ کې حرف عاطف هم نشته. لدی وجنه من بعد ما جاءته دا به د اختلافو مقدر پورې متعلقي. اختلافو من بعد ما جاءتهم البینات، دوی اختلاف وکړو وروسته د هغې نه چې راغله دوی ته واضح معجزات. پوه شئ، د اختلافو مقدر پورې مې تعلق ورکړو. اوس که ته اعتراض وکړي چې د اختلافو مقدر پورې د تعلق ورکړو نو غرض ته نقصان ورسېدو. دلته غرض حصر دی چې اختلاف صرف هغې خلکو کړی چې کتاب ورته ورکړی شوی او اختلاف صرف د هغې وخت نه وروسته یې کړی چې دوی ته بینات راغله. نو دلته حصر دی. او تا چې دلته د اختلافو مقدر پورې تعلق ورکړو د ما قبل نه دې را جدا کړو نو هغه حصر پکې ختم شو. او دلته د الله مقصد حصر دی. تاسو ورته جواب ورکئ چې حصر بیا مستفاد که د مقام نه، او یا د حصر مستفاد که د حذف د فعل نه ووقوع الظرف بعد حرف الاستثناء لفظا. لفظا خو د حرف استثناء نه وروسته راغلی دی نو د دې نه هم حصر مستفاد کیدی شي. وما اختلف فیهم بغیا بینهم، لوجد حسدنا بینهم چې هغه د دوی په مابین کې وو نو دا حسد سبب د پاره د اختلاف دی. نن سبا د اختلافاتو سببونه حسدونه دي. د صحابو سره اختلاف شروع شو نو شیعاګان ترېنه جوړ شو. د امامانو سره اختلاف شروع شو حسد شروع شو. د امامانو سره نوابیان ترېنه جوړ شو. همداسې د حسد د وجې نه اختلافات پیدا کیږي. حسد د ابجدو په حساب باندې 2 کیږي. دا 2 ډلې د حسد نه جوړې شوي. فهدى الله الذين آمنوا، الله هدایت وکړو هغې خلکو ته چې ایمان راوړی دی. لما یعنی للحق الذي اختلفوا، یعنی اختلف الناس فيه. الله پاک د حق هدایت یوازې مؤمنانو ته وکړو. لما یعنی للحق الذي اختلفوا، یعنی اختلف الناس فيه. د خلکو چې په څه شي کې اختلاف و، د چا یو رایه وه د چا بل رایه وه، نو هغه حق الله مؤمنانو ته وښودو چې په دوی کې حق دغه دی. په ترجمه پوه شو. فهدى الله، الله هدایت وکړو الذین لارې وښوده هغې خلکو ته چې مؤمنان دي کم طرف ته ورته لاره وښوده. څه ورته وښوده؟ لما، ما د چا نه عبارت شو؟ د حق نه. د هغې حق طرف ته اختلفوا فيه، یعنی اختلف الناس فيه چې خلکو پکې اختلاف کړی و. مثلا د خلکو اختلاف په قبله کې و، الله پاک حق قبله مؤمنانو ته وښوده. دارنګې د خلکو اختلاف په صلات کې و، صحیح منځ الله مؤمنانو ته وښودو. د خلکو اختلاف په ابراهیم علیه السلام کې و، ملت ابراهیمی الله پاک مؤمنانو ته وښودو. د خلکو اختلاف په جمعه کې و، یهودو د خالی ورځ ځان ته د تعظیم دپاره منتخبه کړه، نصاراو د اتوار د یکشنبې ورځ، او مؤمنانو ځان ته منتخبه کړه د جمعې ورځ. لما اختلفوا فيه من الحق بیان لما، دا د ما دپاره بیان دی. دا ما عبارت د حق نه دی. باذنه، په اذن د الله پاک باندې، په اراده د الله. نو هغه حق شی الله مؤمنانو ته وښودو. والله يهدي من يشاء، الله هدایت کوي هغه چاته چې د الله اراده ورته وشي. الى صراط مستقیم، لارې مستقیمې ته. ام حسبتم ان تدخلوا الجنة ولما يأتكم مثل الذين خلوا من قبلكم، دا خطاب مؤمنانو ته دی خاصتا. او یا للنبی ولهم، مؤمنانو پیغمبر صلی الله علیه وسلم ته دا خطاب دی. ام منقطعه ده، حمزه مقدره چې دا د انکار د دې حسبان د پاره ده. بل احسبتم، بلکې آیا تاسو دا ګمان کوئ چې مفت به جنت ته ځئ؟ جنت مفت نشته. ام احسبتم یعنی بل احسبتم، بلکې آیا تاسو دا ګمان دی ان تدخلوا الجنة چې تاسو به جنت ته داخل شئ؟ ولما دا واو حالیه ده. ولما یأتکم دا جمله منصوبه ده بنا بر حالیت. مختصر معنی ده غیر آتیکم مثل الذین خلو من قبلکم.
نو الجمله منصوبه علی الحال غیر آتیکم، حال دا چې تاسو ته بنی راغله. مثل الذين خلو من قبلكم، مثال د هغه خلکو الذين مؤمنان تیر شوی مؤمنان ترنه مراد دي. تاسو ته بنی راغله مثال د هغه مؤمنانو خلو من قبلكم چې هغه مخکې تاسو نه تیر شوی دي، دا هغه مثال به تاسو ته نه راغله. دا آیات کریمه په غزوه د خندق کې الله پاک نازل کړو. غزوه د خندق داسې ولکه د نن سبا حالات، د نن سبا د ټولي دنیا کفار او بے غیرت مؤمنان دا د مخلصو مؤمنانو په خلاف را جمع شوي دي. نو التم ټول دنیا او معاهدین د مسلمانانو چې کم يهودو دویم د کافرو سره یو ځای شو، نو دوی د اسلام په خلاف را جمع شو. نو تکلیف دومره په مسلمانانو راغلو حتی بلغت القلوب الحناجر، چې د انسانانو زړونه مړی ته راورسېدو. نو الله پاک دوی ته فرمایي چې تاسو مفت جنت غواړئ، مفت خو نشته. په تیرو خلکو هم داسې تکلیفونه راغلي وو، هغوی